السلام علیکم ملګرو. انډیا چې کله د استرالیا نه فائنل بایلو نو مودي هم په سټیډیم کې موجود د انډیا پرایم منسٹر بیا ډریسنګ روم ته ورغلی دی. کیډاډیانو له تسلی ورکړې ده. کیډاډیانو سره ملو شوی دی، سپیشلی راهول ډریوډ سره کوم چې د انډیا هیډ کوچ دی. ویرات کوهلی، روهیت شرما سره ملو شوی، تسلی ورکړې ده چې خپه کیږئ مه خیر دی، دا خو پکې راځي او تاسو ټول ټورنامنټ ښه گیم وکړو. یو طرف ته مودي ډریسنګ روم ته ورغلی دی، هغه د انډیا کیډاډیانو سره همدردي شو کړې ده. بل طرف ته د انډیا چې د مودي چې مخالف پارټیانو ولدي نو هغه په مودي باندې سخت تنقید کړی دی او دا ویلي دي چې مودي د آی سی سی رولز مات کړی دي. د آی سی سی کوم رول مودي مات کړی په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوم. مودي چې کوم ډریسنګ روم ته ورغلی او کوم خبرې کیډاډیانو سره شوي چونکې هغه ویډیو خو در سره زه نشم شریک کولی، کاپی رایټ سټرایک ایشو وي، نو چې کومې خبرې شوي در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. او مودي کوم د آی سی سی رولز مات کړی، د آی سی سی رولز خلاف ورزي کړی ده او دا مطلب دا تنقید پیچا کړی در سره هم کمپلیټ انفارمیشن په دې ویډیو کې شریک کوم. جی مودي چې څه ټایم ورغو نو روهیت شرما سره ملو شو، ویرات کوهلی سره ټول کیډاډیان ولاړو. جی خو روهیت شرما او ویرات کوهلی داسې راجوخ کړل او یو چې خپه کیږئ مه، تاسو د قوم هیروګان یا ټول قوم تاسو ګوري جی او خوشحال اوسئ. خیر دا خو کرکټ کې راځي او تاسو ټول ټورنامنټ ښه گیم وکړو. راهول ډریوډ ته مو وی چې منم تا هم د ټیم سره ډیر زیات افورټس کړی، ډیر مهنت ته کړی دی. شامي هم ځان ته راجوخ کو، شامي ته وی چې ویل پلیډ تا هم ډیر ښه گیم وکړو په دې ټورنامنټ کې. بیا بومرا سره هم لږ ډېر غپ شپ ولګېدو، شوبمن ګیل سره لاس ملو کو، مختلف کیډاډیانو سره کیل راهول سره ملو شو. هغې نه پس بیا په میډیا باندې انډیا چې کم پالیټیشنز دي هغې کې کریتی آزاد چې کم دی، کیرتی آزاد دا د 1983 چې کم د انډیا کرکټ ټیم کم 1983 کې چې کم انډیا ورلډ کپ ګټلی د کپل دیو په کپتانۍ کې، نو دا کیرتی آزاد چې کم دی د هغه ټیم حصه وجي د په سیمی فائنل کې هم ډېر ښه گیم کړی انډیا دپاره. بیا فائنل له چې کوالیفای شو نو په هغه فائنل کې هم د ښه گیم کړی و 1983 کې، څنګه چې 92 کې پاکستان ورلډ کپ ګټلی، داسې په 1983 کې انډیا ورلډ کپ ګټلو چې هغه ورلډ کپ کې د کیرتی آزاد ډیر ښه گیم کړو. اوس دا کیرتی آزاد چې کوم دی دا د مودي چې کوم دی سیاسي مخالف دی جی، نو د په دا ایشو راوچته کړی ده چې د آی سی سی رولز مات کړی دی. چونکه ډریسنګ روم چې کوم وی کنه نو دی لا څوک نشي تللی، دی له صرف کیلاړي تللی شي، ټیم سره چې کوم کنسرن کسان یې تللی شي، مطلب کې کوچ تللی شي، بیټینګ کوچ، بالینګ کوچ، فیلډینګ کوچ، مساجر، ډاکټر چې کوم وي، مطلب ټیم سره چې کوم ډاکټرز وي نو هغه ټول ډریسنګ روم ته تللی شي، خو آوټسایډر نشي تللی. ایون چې د یو کیلاړي ښځه یا د کیلاړي پلار یا د کیلاړي مور یا د کیلاړي رور هغه هم ډریسنګ روم ته نشي تللی. او دغه رنګ پرایم منسټر چې هم دی وایي هغه هم ډریسنګ روم له نشي تللی، نو وایي دی ولې ډریسنګ روم له تللی دی. دا په د هغه چې کوم سیاسي مخالفین دی پیدا مطلب تنقید کړی چې د آی سی سی د رولز خلاف ورزي کړې ده، لکه وایي دی د دنیا له څه پیغام ورکوي چې دی خپله د آی سی سی د رولز خلاف ورزي کوي جي. نو اصل کې د دې خو ماله کنفرم پته نشته، خو چې فائنل میچ ختم شو مطلب د ټرافي چې کومه سرمني وغه ختم شو، نو بیا د ما خیال آی سی سی ایونټس هم ختم شو. فائنل نه پس بیا آی سی سی ایونټ ختم شو، ځکه هر څه ختم شو. بیا خو دی ډریسنګ روم کې ټول خفه ناست و، دی پې ورغلی تسلی دپاره. نو د ما خیال هغه ټایم د دې خو اوس ماله پته نشته چې صرف د آی سی سی ایونټ کې دغه ډریسنګ روم ته تلل د عام سړي الاوډ نه دي که نه، همداسې هم نه دی الاوډ. لکه مطلب که ایونټ وي او که نه وي، خو د ډریسنګ روم ته به صرف کیلاډي ځي. نو د دې ماله کنفرم علم نشته. دا را سره تاسو په کمنټ کې شریکه کوئ، که چاله پته وي نو کمنټ وکړئ، او که چاله پته ني نو بس پرېږدئ یې جي. ځکه چې هغه پې ډېر غټ تنقید کړی په میډیا باندې. کیرتی آزاد چې کوم دی د هغه سیاسي مخالفین دي، څنګه چې لکه د عمران خان مخالف نواز شریف دی یا زرداری دی، نو دغه رنګ لکه عمران خان د خپل ټیم سپورټ دپاره ډریسنګ روم ته لاړ شي او بیا زرداری او یا نواز شریف یا شهباز شریف دا اواز وجد کړي چې دی ولې ډریسنګ روم درلو، دا خو د آی سی سی د رولز خلاف دي. خو دا کیرتی آزاد چې کوم دی دا هم د کرکټ پلیر پاتې شوی دی، ځکه د سره دومره انفارمیشن وجي. نو بل طرف ته یو طرف لګوره څه خلکو اپریشیټ کړی مودي چې ډېر ښه کار وکړو چې ورغه ګوره خپل کیډاډیانو ته تسلي ورکړو. بل طرف له پې تنقیدونه هم شوي. د ویډیو مقصد دا دی چې دنیا کې هر قسم خلک شته، څوک په در باندې ښه وایي او څوک په در پسې بد وایي. دا اپډیټس ډېره زیاته مننه. والسلام.